رور پوښتنه به کومه تیل ګران شو خو دې وخت چې موږ کوم حالت جنګ کې د اسرائیل او د ایران چې کومه جګړه ده 110 روپۍ سمري چې کوم دی وزیر اعظم ته لیږلی شوې وه 55 هغه کړه تاسو څه مشوره ورکوئ په دې څه وایو نن هغه خلک راپاڅېدلي چې 15 روپۍ هم لیټر شوي موږ بیا اخلو تاسو پې لب خان بھائی ستاسو ډیره مننه دا خو د ملکی حالات چې کوم دي د هغې سره دا خو د یو وزیر اعظم یا د یو حکومت د ګرانول او ارزانول چې کوم دی د هغې سره کار نشته البته حکومت ته چې کوم سمري لیږلی شوی وه نو د هغې نه ډېر کم هغوی چې کوم دی منظوري ورکړه د هغې باوجود هم چې حکومت په چې کوم دی نو برداشت کړي خو چونکې که موږ وګورو د دې نه موږ مخکې حالت جنګ کې نو نه په ملک کې جنګي حالاتو د هغې باوجود چې کوم دی نو پټرول به په بره باندې روان و داسې خلک هغه وخت کې و چې یاره که موږ دا په 5000 روپۍ باندې شي په 4000 لیټر شي نو هم هېڅ پروا نشته دی نو هغه خلک نن که اعتراض کوي نو د دوی اعتراض چې کوم دی نو دا ټیک نه دی چونکې زمونږ د ملکی حالات او الحمدلله دفاعي چې کوم دی هغوی نن په کم طرقې روان دي نو هغه ملکونه چې هغوی ته پاکستان هېڅ هم نه ښکارېده او هغه طاقتور ملکونه تر دې د امریکې پورې او د اسرائیل پورې هغوی منلي چې را پاکستان چې کوم دی هغه داسې یو ملک دی چې دفاعي لحاظ سره چې کوم دی نو هغوی مضبوط دی نو که تاسو وګورئ دوبۍ چې کوم دی نو هغوی بلډینګونه جوړ کړي دي او هغوی د کاروبار دپاره چې کوم دی ارس کړي دفاع نه وکړی نن په یو دغه سره چې کوم دی نو د دوبۍ هغه ارس دوبۍ سعودي لیبیا لبنان ملیشیا غونډ خو دوی به وي که نه لکه یو پروپاګانډا وه د 17% بجټ آرمي ته 17% بجټ دي د هغې هغه دفاع خلک ولي ده که نه د هغې خو ګوره جي زمونږ د هغو شهر افغانستان کې کوم دغه شوي دي نو داسې مورد دي چې دا د 1992 هغه ایکسپایر سیزونه چې کوم دي نو دوی فلحال د ځان نه ختم کړل الحمدلله دفاعي نن سبا چې کوم دی د عاصم منیر په مشرۍ کې د شهباز شریف په مشرۍ کې دفاع ښه کافي مضبوطه را مونږ دا نه ویو خو موږ آل د پاکستان په سطح باندې به ګورو د دنیا په سطح باندې به ګورو چې په دنیا کې پاکستان منلی شوی ملک دی او نن سبا چې هغه خلک چې پاکستان ورته هېڅ هم نه ښکارېده هغوی چې کوم دی نو د دې تعریفونه کوي امریکا د پاکستان تعریفونه کوي اسرائیل تعریفونه کوي چې د دوی دفاع چې کوم مضبوطه را د هغې وجه ده الحمدلله چې په کږه سترګه هم نن سبا پاکستان ته چې کوم دی نو دا ملکونه نشي کتی نو دې خلکو لاس یو مقوره له دا تیل چې کوم دی دا د ملکی حالاتو په وجه باندې چې حالت جنګ کې ایران باندې کړل کنه پټول همدغسې ده ما خو څنګه ووایي چې هغه خلک چې هغه وخت کې حالت جنګ کې پاکستان نو او پټرول تیل چې کوم دي نو په بره باندې روان وو داسې خلک پکې وو چې هغوی به دا وایي چې یاره که دا په 15000 په 4000 په 15000 باندې لیټر شي نو هېڅ پروا نشته او دا نن سبا چې کوم حالت دی زه وایم چې یاره ګورنمنټ ټیک ده چې دغه ته وشو کېږي خو هغه خو د جنګ په وجه باندې کېږي چې یاره دلته موږ ته کوم مسایل راپېښ دي د هغې حوالې سره یي لکه هسې بېسه دا پټرول یا تیل چې کوم دی نو اوچت شوي نه دي